زه سٹارټینګ کوم د مایکروسافټ ورډ نه چې مایکروسافټ ورډ څه شی دی، څه پروګرام دی، څه دپاره یې مونږ کارو، دې باره کې یو څو خبرې تاسو تشریح کوم. اوس ښکاري که نه؟ So what is Microsoft Word? Microsoft Word څه لپاره مونږ کارو دا پروګرام، د دې څه فایده ده مونږ ته. نو یاد ساتئ Microsoft Word is a word processor. مونږ دا قصې ویلی شو چې دا Microsoft Word چې کوم دی دا یو word processor دی. Microsoft Word is a word processor. Word processor څه ته ویل کېږي؟ یاد ساتئ those programs which are used to check the spelling and grammar is called word processor. هغه ټول پروګرامونه چې هغه د spelling and grammar check up لپاره مونږ کارو، نو دغه پروګرامز ته مونږه word processor ورته ویل کېږي. نو چې کوم پروګرام spelling and grammar چې کوي که نه، نو دغه پروګرامز ته مونږ word processor ورته وایي. داسې ډېر زیات مثالات دي د هغې، لکه مونږ سره مایکروسافټ ورډ دی چې دا یو ښه ورډ پروسیسر دی، دغسې ورډ سٹار دی. یس یس، ایک کم ختم دوسرا شروع. مایکروسافٹ ورڈ سٹار دغسې اوپن آفس، ٹھیک ہے نا، اوپن آفس دا ټول چې کوم دی دا مونږ سره ورډ پروسیسر دی. صحیح دی صحیح دی، دا ټول مونږ سره ورډ پروسیسر دی. وښکارېږي؟ اوس وښکاري، صحیح دی. نو دا ټول مونږ سره دا ټول ورډ پروسیسرز دي، خو دا ټول نه زیات استعمالونکي ورډ پروسیسر چې کوم دی هغه څه دی؟ مایکروسافټ ورډ دی. مونږ سره مایکروسافټ ورډ دی. ټول نه ښه ورډ پروسیسر چې کوم تاسو ته ښکاري، نو ولې دا فرینډلی دی؟ فرینډلی مطلب دا دی هر یو کس به ډېر په اسانه سره کار کولی شي. دا مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا فرینډلی دی، ځکه دی ډېر په اسانه سره کار مونږ ډېر په اسانه سره دی زده کولی شو، کار پې کولی شو. یا مونږ داسې ویلی شو چې مایکروسافټ ورډ یاد ساتئ is used for documentation. مایکروسافټ ورډ چې کوم دا مونږ د ډاکومنټیشن لپاره کارو. مایکروسافټ ورډ چې کوم دی مونږ د ډاکومنټیشن لپاره کارو. what do you mean by documentation? او میری خدا را गिरने जाए बस. हाँ बिल्कुल، مایکروسافټ ورډ د ډاکومنټیشن لپاره مونږ کارو. سبا د نه څوک تپوس کوي چې د ډاکومنټیشن وایي څه ده. what is documentation? documentation یا ساتئ لیټر اپلیکیشن، CV or report writing، دغسې proposal writing، chapter writing، monograph writing، हाँ बिल्कुल نیوز پیپر، میگزینز، دغه ټولو ته مونږ څه ویلی شو؟ ډاکومنټیشن ورته ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ ډاکومنټیشن. نو دواړه تعریفونه ټیک دي، خو دا برنی چې کوم دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی. مایکروسافټ ورډ از ا ورډ پروسیسر. مایکروسافټ ورډ یو ورډ پروسیسر دی. سبا د نه څوک تپوس کوي چې ورډ پروسیسر څه ته وایي، تو وایي هغه ټول پروګرامونه چې هغه د سپیلنګ اینډ ګرامر چیک اپ دپاره مونږ کارو، دا پروګرامز ته مونږ دغه ته ورډ پروسیسر ورته ویلی کېږي. بل یاد ساتئ how to open Microsoft Word. how to open Microsoft Word. Microsoft Word مونږه څنګه خلاصو؟ how نو دا غي د پاره بتاسو کرن ترازه نو یو طریقه خدا د چرن تراشه
او دې ځنه وین ورډ ولیکه او پریس انټر یې کې بس ار موږ داسې کوو چې وینډوز کی پلس کیو وخو وینډوز کی پلس کیو سرچ تر اعظم او دا غي د لارې نه چې کوم دی زدا مایکروسافټ ورډ خلاصوم وینډوز کی پلس کیو دې ځنه چې کله وینډوز کی پلس کیو تاسو کې نو که زه ورډ ولیکم نو مایکروسافټ ورډ ډیر په اسانه سره خلاصولی شم دغه څه یا مونږ د شارټ کټ د لارې نم کولی شو شارټ کټ میتھډ چې تاسو وینډوز کی پلس کیو دې زنه وخی او دلته راشي ولیکئ وته ورډ او په دې ورډ باندې رائټ کلیک کې او راشي تاسو اوپن فایل لوکیشن دې باندې کلیک کې تاسو او په دې مایکروسافټ ورډ باندې رائټ کلیک کې د پراپرټیز تراشه او دې څنګه وګوره دلته بس 1 باوت اور کوم نو کنټرول الټ 1 کنټرول الټ 1 دا بس واخله کنټرول الټ 1 دا به اوکې کما دا هم کنټینیو کوم دې سره بس کنټرول الټ 1 او دا به کلوز کوم دې زنه اوس وګوره مایکروسافټ ورډ خلاصو ما کنټرول الټ 1 مایکروسافټ ورډ ما اتوماتیکلی خلاص کړي لاره نه نو یاد ساته دا شارټ کټ دا طریقه تاسو همیشه د پاره یاد کې سی د ویډیو یا زبا څنګه کنټرول پلس کیو می وخت د کیبورډ نه یعنی سرچ تر علامه ابداینه پس ټایپ ورډ بیا رائټ کلیک آن ورډ او بیا راشه داغه کلیک آن اوپن فایل لوکیشن بیا داغه نه پس رائٹ کلک آن ورڈ آئکن باندې رائٹ کلک کا او چې کله پای باندې رائٹ کلک نو بیا پراپرټیز ته لاړ شه او بیا ټایپ 1 ولیکا ایس سره اتوماتیکلی کنټرول الټ په سره په خپل راشي دا سه کنټرول پلس الټ پلس 1 this is plus 1 کنټرول پلس الټ پلس 1 دا به واخلي او دا غي نه پس اوکې وکي بیا چې کلم تاسو پریس کنټرول پلس الټ پلس 1 کلم تاسو وخی نو مایکروسافټ ورډ به تاسو ته اتوماتیکلی دا به تخلاصي دا غینه پس چې کوم دی دا خو د مایکروسافټ ورډ د خلاصولو یو څو طریقې وي او زیات کر مونږ د شارټ کټ یادې لار نه یو په یو خلاصولی شو we can take it نو رن کې خو تاسو سره ورډ نشي کېدی چې ته ورډ ولیکې ما دې ته پاگل ہو گئے हो जो वर्ड लिख रहे हो उधर न वेन वर्ड भी लिखे रन के खो खास नमूने दी रन कमांड में वेलो कने पे विंडोज की आइको खो यो खास नम बदली के आइको खवारी नम तो नहीं शरीक ले यू कांट सादा शॉर्टकट चलो जोड़ दावे किसी मेरी रिमूव वाला शो बिल्कुल रिमूव कॉल से बिल्कुल विंडोज की वन रिमूव की زمونږ شاګردانو سره ماشاءالله دو سوالات دي وزې 13 والا نو راي ولوتا وزې جی ختمه کا نو ختمه کوي بس ټیک شو بس کوي 13 کې ورځاو بس ما کډا سریه تاسو سره دوه کوېشن نو دا څه وګورئ او ما وینډوز کی پلس کی او دې زنه ورډ او ما طریقې دا رائټ کلیک کا واپس رائټ کلیک کا اوپن فایل لوکیشن تراشه یہ باندې رائټ کلیک کا را بشری پراپرټیز کا او دغه تاسو رخکاری دا به ختم کړئ بس اوکے کدلتا شارټکټ کی چوټی کرا دی میں نے بس راړه ختم شو کنټرول الټ 1 سره خدای خبر صبر سره کی ٹھیک ده کنه درې سلور پنځه شپږ A B C ٹھیک ہے نا ها ورکول شي 1 2 3 ورکول شي او A B C تاسو ورکول شي حضرت اعظم مایکروسافٹ انوائرمنٹ تا مایکروسافٹ ورڈ انوائرمنٹ ته چاپیریال یعنی محیط تر اعظم دا غي محیط په چاپیریال کې څه دي دا غي باره کې اوسو خبره تاسو ته شریک
د مایکروسافټ ورډ په انوایرنمنت کې څه دي په چاپیریال کې څه دي دا لومبي چې کله تاسو ښکاری دا پروګرام نه ښکاری کنه دا پروګرام نه یاد ساتئ دا زمونږه ټایټل بار دی چې په هغې باندې د پروګرام ټایټل ښکاري مونږ د نوم یې ښیي راته دې ته مونږ څه ویلی شو ټایټل بار ورته ویلي کېږي دې برني ته ټایټل بار وایي او د ښي طرف ته چې کوم بټن ښکاري که نه دا بټن یې دي که نه تاسو سره دې ته یاد ساتئ دې ته وایي کیپشن بټنز دا د ټایټل بار حصه ده مونږ سره کیپشن وایي ظاهري نوم ته دې ته مونږه کیپشن بټنز ورته ویلي کېږي دا ټایټل بار دی او دا زمونږ کیپشن بټنز دي بیا د هغې نه پس چې کوم دی وګورئ دا چپ طرف ته چې ښکاري نو دا د ټایټل بار حصه نه ده خو یاد ساتئ دې ته مونږه کویک ایکسس ټول بار ورته ویلي کېږي کویک ایکسس ټول بار چې یو پروګرام ته یو فایل ته ډېر چټکۍ تیزۍ سره لاسرسي وکړو نو ځکه ورته کویک ایکسس ټول بار ورته وایي کویک ایکسس لکه زه سټوډنټ ته یو مثال ورکوم چې زه دومره فایل مینیو ته راځم او نیو ته راشم او بیا بلینک ډاکومنټ اخلم د هغې نه ښه دا نه ده چې زه په دې باندې کلیک کړم دقسې نو یاد ساتئ دا کویک ایکسس ټول بار دی چې یو کمانډ ته ډېر په اسانه سره چټکۍ تیزۍ سره لاسرسي تاسو کولی شئ بیا دا لاندې چې تاسو ته ښکاري انسرټ ډیزاین وګورئ یو په یو ښکاري ده که نه دا تاسو ته ښکاري دې ځای نه دې ته یاد ساتئ ټیبس دې ته ریبن ورته ویلي کېږي دې ټولو ته ریبن وایي دې ټولو ته ریبن ویلي کېږي ریبن نه ماشومان چې شاته ویښتو ته اچوي لټۍ مه اچوي ویښتو ته حاجي ته نه دي ریبن یو پټۍ ته وایي لاس ته هم خلک اچوي هم ریبن دي که لاس ته یې چوري داسې که نه خولۍ ملۍ پاک دي داسې وغیره دا ریبن دی بس دیٹ از کالڈ ریبن دې ته ریبن وایي دا ټولو ته یو پټۍ ته هم ریبن ویلي کېږي یو لاین ته هم ریبن ویلي کېږي هلکه وایي په دې کې دا ریبن دی ریبن په دې پرنټر کې ریبن پروت دی ریل په دې کیمره کې وي داسې هغه پټه به وغړوي ته ریبن وایي او دا ریبن یې بیا تاسو سره په دې ټیبس کې تقسیم کړي دي سره ټیبس دې ته ټیبس ویلي کېږي دا ریبن یې تاسو سره په ټیبس کې تقسیم کړي ټیبس لکه ہوم ټیب انسرټ ټیب داسې ډیزاین ټیب داسې پیج لی آؤٹ ټیب ایټسټرا دا یو ټیب دی تاسو اینڈ سو آن بیا دې ټیبس کې دننه تاسو سره وګورئ دا کلپ بورډ شو فونټ شو پیراګراف شو سټایل شو دې ته موږ یاد ساتئ سب ګروپډ کمانډس ورته ویل کېږي سب ګروپ کمانډس دا په دننه ګروپ کړي تاسو سره سب ګروپس تاسو سره سب ګروپ کمانډس یو بل سره ګروپ کړي دي او یاد ساتئ دا ګروپ کې کونج کې ور داسې یو بل نور کمانډس دي دې ته وایي ډایلاګ باکس لانچر ډایلاګ باکس لانچر دې ته ډایلاګ باکس وته ایکسترا کمانډ دی لانچر وی خلاصول وته دی وړي بٹن ته لانچر وی خلاص کرا ډایلاګ باکس لانچر دا دی موږ بیا پسې چې کوم دی وګورئ کچره تاسو وګورئ نو پدې کې موږ سره دا لاندې خطکش کاری کنه یو افقی دی او بل عمودی دی ما سره افقی ته هوريزونټل وي عمودی ته ورټیکل وته ویل کی کچره تاسو دی ویو ټیپ تراشه نو ګورئ کدا رولر ټیک مار ختم کو نو خطکش لاړو رولر ته ټیک مار کو واپس ان کو واپس پتا سو نه درکی دا په کم ځای کې په ویو ټیپ کې go back home tab again دا ته vertical یعنی عمودی and horizontal say ruler bars horizontal and vertical ruler bars horizontal and vertical ruler bars دا دی موږ horizontal وی افقی تا vertical وی عمودی تا ruler وی خطکش تا بل وګورئ که تاسو دا لګرانیز دی کې کنه نو داسې دا پیجم کولی شي او بر اپ ډاون هم داسې کولی شي نو یو چې کوم دی عمودی دی او یو افقی دی تاسو سره نو vertical
and horizontal scroll bars, etc. Vertical and horizontal scroll bars. Vertical and horizontal scroll bars. Scroll وی دا پیج بر لاندې لیفت نه رائټ ته بوتلو ته ویل کی. دا ګوره دا ایریا ښکاری کنه دا چې کوم تاسو سره دا دې ته وی زوم سلایډر بار ته سویل کیږي. زوم سلایډر بار دې ته سلایډ یو څه نول ته وړي شي دا یا پلس باندې کلیک کوو دا څه ګوره ماینس باندې zoom out, zoom in, zoom slider bar. او دا لک چې تاسو ښکاری کنه دا د ایریا وی ته مونږ یاد ساتي status bar وته ویل کی because it shows the status of the page, the words, the paragraph and so on etc. ما دغه دومره تا سیکشن دومره د ورقه غستی دومره د الفاظ لیکلي دي نو دا ټول موږ ته څوک راکړي دا راته دا سټیټس بار راته ښیي که تاسو دې ځای کې رایټ کلیک نو ګوره دا سیکشن هم راته مخایا پیج نمبر هم راته مخایا ورډ کاونټ هم راته مخایا ګوره لینګویج هم راته مخایا سپیلینګ ګرامر هم راته مخایا ټول ختمولی شي داسې سم نشته نه پیج نمبر راته ښایا انګلیش کم یو لینګویج دغه راته ښایا داسې نه چې کم یو دی بس لینګویج ګوره داسې ورډ کاونټ راته ښایا داسې که نو ګوره دا ټیک مارک رایټ کلیک سره تاسو سټیټس بار سره ډېر په اسانه سره راوستی شي او یاد ساتئ دا سپینه ورقه چې تاسو له درکړې دي که نه یاد ساتئ دې ته مونږ ورک سپیس ورته ویلي کېږي څه ورته ویلي کېږي ورک سپیس او چې کوم ځای کې تاسو کار کوئ که نه دغه ستا ورک سپیس دی where we work is called workspace. Our computer solution is called workspace what we need. چې کوم ځای کې مونږ کار کوو دا ته workspace what we need. What is document? سبا د نسوک تاسو کوي what is document؟ لکه تاسو ته ورلیکلي دي کنه document number 1 یاد ساتئ a collection of pages تا is called document what we need. یا collection of workspace ته ویل کی workspace چې په کوم ځای کې مونږ کار کوو کنه دا ته مونږ سویل شو دا ته مونږ ډاکومنټ وته ویل شو so a collection of pages is called document, a collection of workspace is called document. یو خبره د دې ته ځکه ډاکومنټ وایي یو څو ورقه چې یوځای شي نو هغې ته موږ ډاکومنټ ورته ویلي کېږي کلیر شو که نه دا د مایکروسافټ ورډ د چاپېریال باره کې یو څو خبرې وې چې ما تاسو تشریح کړې دې لارې سبا د نه څوک تپوس کوي مایکروسافټ ورډ په چاپېریال کې څه دي دقسې دا یو څو خبرې تاسو یو په یو ایکسپلین کولی شئ دې لارې راځم لومبې د کویک اکسس ټول بار ته سټارټینګ کوم دی نه کنه بس کوم زما دا کمپیوټر هم لږ سلو شو بس نه مې صرف د وینډوز د مایکروسافټ ورډ باره کې څو خبرې تشریح کړې دا زموږ د مایکروسافټ ورډ د چاپېریال او د هغې د خلاصولو طریقې د هغې باره کې مې څو خبرې تشریح کړې تاسو